طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك الشيطان الرجيم. سورة یاسین شروع دے. رب کریم فرمائی سبحان الذي پاکی دا غزات لرا خلق الازواج چی پیدا کری جوڑو لرا. الازواج الانواع قسمون پیدا کری مختلف رنگونو والا کلها طول رب کریم پیدا کری دی. مما دا غسنا تنبت الارض چیز رازرغون ازمکا شنکی ازمکا دارنگ رب کریم پیدا کری جوڑے جوڑے. ومن انفسهم د نفسونو استاسونا ذکر و انثا نرینو زنانا دارنگ رب کریم پیدا کری. ومما بعضی داغ مخلوقنا لا یعلمون چی دی علم هم نلری مخلوقات بریشو او مخلوقات بحریشو دی زنگلونو تورشی ناشنا ناشنا مخلوقات وی. دارنگ بحر کی کدا ویڈیوگان مو کتلی وی سن آشنا مخلوقات وی. دا ټول رب کریم پیدا کړي خالق الله دی. و آیت لهم بل دلیل دی لرا دی کافرانو لرا په وحدانیت د الله تبارک و تعالی باندې داده لهم دی کافرانو لرا الليل شپدا. رب کریم فرمای نسلخ منا نخرجو چراو باسو مونږه منه د دې شپینا نهار ورځ لرا. فإذا هم پسناسا پدی مظلمون منا داخلون فی الظلمت داخلی دن کی پتیارا کی. والشمس دا نور تجری روانوی لمستقر اللہ د پارا د زید قرار خپل لرا چی تحت العرش تے لاند دا عرش نیلا ولمن تسجد لگیا. رب کریم فرمائی ذالک دا شپ ورز دا نور چی دی تقدیر و انداز دا غزات تے تقدیر دا غزات تے العزیزی چی زور ور ذات تے العلیم چی پوئی ذات تے. والقمر تقدیر لگا ودلتا. وآیت لهم القمر بل دلیل دی دا پارا پا وحدانیت دا اللہ تبارک و تعالی سپوگمے دا. رب کریم فرمائی قدرناہو انداز کڑی مونگ دی لرا مقرر کڑی مونگ دی لرا دا سپوگمے لرا منازل منزلونا. او گوری اول شپا کی سنگوی نریوی رنائی کموی بیادوی مشپشی رنائی زیادشی چی سوار لسم سپگمیشی سنگ رنا کیا ناشنا رنا کی دارنگی بیا پا کمی دوشی آخرت چی ورسیگی. رب کریم فرمائی داسشی که حتی تردی چی عادا او گرزیگی دا سپگمی کل عرجونی مانا پشانت دا سانگی دا کجوری کل عرجون پشانت دا سانگی دا کجوری القدیم پخانے نریوچ. لشمس ینبغی لا ندی مناسب لها دی نور لرا ان تدرک القمر دا چلاندی کی دی سپگمی لرا. ولللیل نشپی لرا مناسب دی سابق النهار مخی کی دن کی پورز باندے یعنی دی لرا دا مناسب ندی چی دا خپل ٹیم نا بیٹے موخی جی نا دارچا بادشاہی معلومه دا تغییر و تبدیل نرازی دی کی دی دونو ٹیمون معلوم دی. نو رب کریم فرمائی وکل هر یو دی نور سپگمینا فی فلکن پاسمان کی یسبحون لامبو وحی یعنی گرزی. و آیت لهم مختلف معناگانی دی. وآیت لهم یا مانا نعمتنا علیہم نعمت تے پدی باندے یا وآیت لهم مانا عبرت لهم عبرت تے دی لرا یا وآیت لهم انذار لهم یرد دی لرا سشے. انا حملنا یقینا من صورا کریو دی لرا حملنا صورا کریو منگا ذریتهم اولادی ددی یعنی اولادی ددی دا پلارانو چی دی دی دا من صورا کریو فی الفلک المشحونا پا کشتے ڈکا کڑے شوے کی یعنی اولاد دا پلارانو دا دی چی دی پا دا پلارانو پا شاکیو. نوح علیہ السلام سر پا کشتے کی وخطلا سورا کڑی اللہ ویا
یا پدې کې دی لره عبرت ده یا نعمت دې د پاره ده یا ير د دې د پاره وخلقنا پیدا کړی مونږ لهم دی لره من مثله په مثل د کشته د نوح علی السلام ما هغه يرکبونه چې دې سوريږي یعنی دې ته هم کشته غاني ور کړی دي یا پیدا کړی مونږ دی لره من مثله په مثل د کشته چې اوخ دې سوريږي په وچه کې ځکه چې عربان د اوخ مثال ورکړي د کشته سره دا مشابه کوي د کشته سره وان شاء کچره ارادو شی رب کریم فرمای کچره ارادو شی زمونږه نغرقهم غرق بكم دی لرا فی البحر په بحر کې فلا صريخ لا مغيث فلا صريخ من لا مغيث نبوي فریاد اوریدون کې لهم دی لرا سوق به بنئ ولا ينقذون ولا يخلصون من الغرق سوق بنئ چې با دی خلاص کې د غرقنا ولا ينقذون نبي بد چې سو خلاص کی دی له د غرق نه دا چې وي مونږ نه غرق او دی له بل وجه نه ده الا رحمتا مگر دا رحمت ده منا د جانب زمونږ نه الله وي ومتعنا فائده د الہین تر یو ټیم پورې نه ال الموت تر مرګ پورې واذا ورکل قيل چې ویل شي لهم دیتا اتقوا ورغما دا سنه بین ایدیکم چې په مخ استاسو کې دي یعنی هغه چې مخ کې تیر شوی ګناهونه دي ابن عباس سے وای دا غین ویریږي وما خلفکم هغه چې رست استاسو نه دي یعنی ما یاتی من الذنوب هغه چې راځي د ګناهونو نه مخ کې راتلون کې وخت کې د ګناهونو نه ویریږي لعلکم د لپاره چې ترحمون په تاسو باندې رحم وکړئ نو کله چې ورته دا ویل شي وای دا قیل لهما بس کې دي اعرضوا اراس کې مخ اړیا دا نصيحت نه قبلې دي وما تاتيهم نراجي دي لرم من آیه من آیات ربهم یو دلیل د دلایل د رب درینا چې دلالت کوي په صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الا مگر کانوا ودیان هداغینا معرضین اراس کون کی اراس کې همیشه دی اراس کې مخ اړیا واذا ورکل قيل چې ویل شي لهم دي تنفقوا خيرات وکیا مما دا مالون رزقكم الله چې درکړي تاسو الله تبارک وتعالى قال الذين ويكسان كفروا چې کفر کړي دي للذين فباردا کسانو امنو چې ایمان راوړل دي سوي ان نطعم من ان نرزق ایا مونږ روزي ورکو مونږ طعام ورکو منغه چالرا لو يشاء الله کچره اراده شوه د الله تبارک وتعالى اطعمه طعام به ور کړی دی لرا نه الله د الله اراده دي ته نه شوه دی بویل مونږ ته الله مال را کړی دی په دې دنیا کې بس په دې دنیا کې هم مونږ کامیاب یو او په آخرت کې هم کامیاب یو بالفرض والتقدير کا آخرت وین ولتم مونږ کامیاب یقین خو په نه کولو نو استهزان به دا ویلا دی الله تبارك وتعالى هو الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چاله فراخي او چاله کميه امتحاننا امتحان کې دی به مسخري کول مؤمنانو پر بزوی دا الله نه دی ور کړی دی رمال نو دی مؤمنانو تبه ویلین انتم نه تاسو دی کافرانو ویل الا مگر فی ضلال په گمراهی کې مبین خکارا یا وقفکا دی مؤمنانو ویل دی کافرانو تین انتم نه تاسو کافرانو الا مگر فی ضلال په گمراهی کې مبین خکارا رب کریم فرمائی ويقولون وإذا مشرکان مکہ متى هذا الوعد کله د وعده د قیامت ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی ما ينظرون دی انتظار نکیا یا ما ينظرون نګوري دی دوه سید الا مگر صيحه واحده مگر تاثیر د یو आवाज اورنیش پیله اسرافیل علیہ السلام وਹੀ دا بداسي आवाज وي تاخذهم چې نسب دلرام وهم دی بداسي حال کې يخصمون من يختصمون جګړه کې به په بازار کې بلګیاي سودا به اخلي دکاندار ته به چې دا شی ارزان کا دا پیسې کم ک په دغه ټیم کې به आवाज وشي شپېلې به وهلش
او په مجلس کې بناسي گپونه بلګیا رب کریم فرمایي فلا یستطيعون پس دی به طاقت نه لري توصیه د وصیت یو بل ته د وصیت کولو طاقت بن لري ولا الى اهلهم نا اهل خپل ته يرجعون واپس کېدش اهل ته واپس کېدې نشي دي دارنګي د اول شپېلې او د دویم شپېلې په منځ کې با سلويخ کالوي سلويخ کاله بعد ونفخ پوبکړې شي په سورې په شپېلې کې دویم شپېلې به د اسرافیل علیه السلام به وي فاذا هم پس ناسا پبدي من الاجداث اي من القبور د قبرنا الى ربهم ربلتا ينسلون پجلته بر روانوي ينسلون من يخرجون سريعا راوزي با ډیر پجلته سره د قبرنا پجلته بر روانوي اله العالمین اجداث جدس جمع ده جدس په معنا د جدف قبر ته ویل کیږي او ينسلون په جلته بروان وي نسل اصل کې ویل کیږي د برنه چې یو شیز په منډه باندې رغړي داسې تیز بر روان وي دي الہ العالمین طرف ته قالون ويبدي کله چې د قبرونو نه پورته شي دا کافران په دغه ټیم کې قالون ويبدي يا ويلنا اے هلاکت را ورسېګم دغه وخت اي افسوس مونږ لرا من بعثنا چارا پورته کړو مونږ لرا من مرقدنا د زید خوب زمونږ د قیامت منظر به دومره hebatnak او ير راوستون کې وي چې د کافرانو نه به د قبر عذاب هیر شي دا سه خیال بکی چې تر اوسه پورې مون خوب کولو یا ابي ابن کعب او قتاده امام قتاده سه ویا کله چې اول شپېلې وهلې شي تر دویم شپېلې پورې بد دین د عذاب رفش ختم بشي چې کله دویم شپېلې وهلم اسرافیل علیہ السلام دی بر اوچت شي دی بویا یا ویلنا یا افسوس هلاکت مونږ لرا من بعثنا چارا پورته کوم من مرقدنا د خوب زمونږ دی بودی اول شپېلې نه بعد بسلويخ کاله عذاب نه پدی باندې ودبي چې کله دویم شپېلې وهلې شي دی به یا ویلنا هاي افسوس هلاکت را ورسېګا همدغه د وخت من بعثنا چارا پورته کوم لرا من مرقدنا زید خوب زمونږ دا به کافران ویم فيقول المؤمنون مؤمنان بدي كافران وتوي هذا دا غورز دا ما دا غورز دا وعد الرحمن چې وعده کړو رحمان ذات یا به ورته فرشتي ویم وصدق المرسلون رشتیا ویلي ولاره غلي شي رسولانو رب کریم فرمای ان كانت نددا نفخه ثانيه دا دویم شپېلې الا مگر صيحه واحده یو आवाज یو ده فاذا هم پسناسا په بدی لدینا جميعا طول پټوله لدینا په دربار زمون کې محضرون حاضر کړي شوی للحساب بوي در رب کریم د طرف نه با आवाज وش اعلان به وشي دي خلقو ته پورز د قیامت فاليوم پسنن رضا لا تظلموا ظلم بنشي کولې نفس په یو نفس باندې شین نسشي ولا تجزون بدل بنشي ور کولې الا مگر ما معنا بما دا اعمال کنتم چې وای تاسو تعملون عمل کول تاسو په دنیا کې دا غي بدل تاسو ته در کولې کیږي ک نیک اعمال مو کړی نیک بدل دا ک بد اعمال مو کړی بد بدل به ملاويږي تاسو ته بشارت ته ان اصحاب الجنه یقینا ملګری د جنت چې دی اليوم نن ورځ پورز د قیامت کې رب کریم فرمای فی شغل په مشغولا کې به په نعمتونو کې به مشغول وي او دا جهنميان په جهنم کې عذاب کې مشغول وي دی په نعمتونو کې فاکهون من لذت اغستون کې به د نعمتونو نه سخت خوشاله وي هم دی دا مؤمنان او ازواجهم او بیبیانی د مؤمنانو بیبیانی یا د دنیا بیبیانی یا حوریانی فی ظلال منا پسورو کې وي
دونو پسورو کې علی الارائک په تختونو باندې متکئون تکیا کون کی بوي بس ناس بوي لهم دید پرا فیها پد جنت کی فاکهة میوجات بوي ولهم دید پرا فیها پد جنت کی ماغس بوي يدعون من یشتهون چې د دې څه اشتها کی دي چې څه غواړي بس هغه شی به ورته ملاويږي سلام يقال لهم سلام ویل بشریتا سلاما قولا په گفتار سره من رب الرحیم د جانب د رب رحیم نا د جنتیانو د پر یو عظیم اعزاز ده چې الله تبارک وتعالى بخپل سلام اچي پدی باندې رب کریم به اعلان وکي په دغه ورځ باندې اعلان بو کی وامتاز اليوم معنا جدا شيء اليوم ننرز ايها المجرمون اے مجرمانو جدا شيء په دنیا کې ګډ وډ وای تاسو اوس بیل شي اے مجرمانو امام ابو حنیفه رحم الله د شپې ختم شروع کو د قران عظیم الشان کله چې دی آیت تو رسیدو وامتاز اليوم جدا شيء اليوم ننرز ايها المجرمون اے مجرمانو امام ابو حنیفه رحمه الله تر سحر پورې جړل دغه آیات ویل وامتاز اليوم جدا شي اليوم ننرز ايها المجرمون اي مجرمانو رب کریم ورته ولم احد علم امر نو کلمات الیکم تاسو ته یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام اولادا پدې خبره باندې ما امر نو کړي بلکې کړو ما الله تعبد الشیطان معنا الله تطیع الشیطان تاسو تابعداري مکوئ د شیطان په ګناهونو کې انه یقینا دا شیطان چې د لکم تاسو د پر عدوون دشمن دی مبین ښکارا ما تاسو نو ویلي په دغه ورځ باندې به ورته الله وان یعبدونی ایا دا ما امر نو کړی تاسو ته چې عبادت کوئ زما بلکې کړه مې هذا دا عبادت زما چې د صراط الله ردا مستقیما نیغا رب کریم فرمایي ولقد والله منا قسم بالله قسم د الله تزاد باندې اضل گمراه کړي منکم استاسونه د شیطان جبلن منا خلقا خلق کثیرا ډیرا استاسو وړاندې هم ډیر خلق گمراه کړي دي شیطان افلم تکونوا یتاسونه تاقلون چې د عقل نه کار واخلیا تاسو نه چې د عقل نه کار واغستلې بیا به ورته وي هذه جهنم دا جهنم التي غ جهنم دې کنتم چې وي تاسو توعدون وعده کولې شو تاسو سره په دنیا کې اسلوها معنا ادخلوها داخل شي تاسو دې جهنم تل یوم ننرزا بما په سبب دا غسا کنتم چې وي تاسو تکفرون کفر مو کولو د کفر د وجه نو داخل شي جهنم ته اليوم ننرز پورز د قیامت نختم مهر بوهم على افواههم پخلود دی باندې کلا چې دا مشرکان انکار وکړي پورز د قیامت بدی انکار کیا سبوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله چې مون مشرکان نو دې خبرې سره به د دې زبان تامروش نو د دې اندامونه به شروع شي وتکلمونا رب کریم فرمای وتکلمونا غږیږي به خبرې به کوي ایدیم لا سند دي وتشهدو او گواهی به کوي ارجلهم خپې دي پدی باندې بما پاغ اعمالو کانو چې ودي یکسبونه کوم کسبونه کولا ابد عملونه چې په دنیا کې کولا داغي گواهی به ورکي لا سناو د خپې دا ټول اندامونه به د دې گواهی ورکي رب کریم فرمای ولو نشاو کچره اراده شوی زمونږه لا طمسنا معنا خامخاب مهر د محو وهلوي مونږه الا اعینهم پسترګو د دې باندې طمس یعنی داسې سترګو پوز او خلبه مرته وران کړی و دا ټول به یو شان کړی ورته نو ولو نشاو کچره اراده شوی زمونږه لا طمسنا معنا مهر د محو وهلوي مونږه علی اعینهم پسترګو د دی باندې فاستبقوا الصراط پس وړاندې شوی به دی الصراط لارتا چې لارته به وړاندې شوی فانا یبصرون کیف یبصرون څنګه بلی دی
دی باندې خو دا پمس راغلی دا پوزه خو به یو ځای شوی و لاندې به دی ته به سخت کاری اسبم نخ کاری ده رب کریم فرمایي ولو نشاء کچر اراده شوی زمونږ په دنیا کې لمسخناهما خامخا به مونږ مسخه کړی وی دی لرا شادوغان او بیزوغان خنزیران به متنه جوړ کړی وی دا به متنه جوړ کړی وی شکلونه به ورته وران کړی وی علامه کانتهم پکورونو دری کې فمستطاعوا پس طاقت بن درلودو دی مضین دتلو بیا به طاقت هم نه لرلو ولا يرجعون ند واپس کېدو طاقت به لریدو حال اول تخپل حال تا رب کریم فرمای چې داسې مې ونکړل بیزوګان مې تنه جوړ نکړل خنزیران مې تنه جوړ نکړل خطل راتل تجارتونه به کوله بیا دې ایمان راونړو ومن هرغه چالره نعمره چې عمر وګد عمر ورکوم غیلره نکسو را نسکور کوم غیلره یعنی را چپکو فی الخلق په خلق اول کې واپس بوډا شي ماشومتوب تراشي ا بوډاګان به مکتری ډیر زیات بوډاګان شي ټول خو د ماشومان وي رب کریم فرمایا فلا یعقلون یدید عقل نکار ناخلی وما علمناه ندی خودلې مونږ دی پیغمبر علی السلام درا شعر دی کافرانو اعتراض کو چې دا قران کریم چې دا شعر دی ان محمد شاعر محمد صلی الله علیه وسلم شاعر دی رب کریم جواب کوي بلکې دا قران کریم چې دی شعر نه دی نصیحت دی دا قران کریم وما علمناه خودنا نه کړی مونږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته شعر د شعر وما ينبغي له او ندی مناسب دلرا شعر جوړول نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا ان هو ندنا دا قران کریم الا مگر ذکر منا موعظه النصیحت پند وقران او قران دې مبین ښکارا چې فرایض بیان شوی دي حدود دي احکام دي پدې کې شعر نه دي دغه قران نازل شوی دا قران کریم لیون زیرا دې لپاره چې وایي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پدې قران کریم سره من هغه چاله کانا چې وی حین ژوند یعنی حی القلب زړه ژوند وي ځکه چې لئن الکافر کلمیت کافر په شان تدمنی دي سوچ او فکر نه کوي او بل دې لپاره وای حق القول چې ثابت شي واجب شي قول د عذاب هغه چې ازل کې کوم فیصله شوی دا غ ثابت شي علی الکافرین په کافرانو باندې د انکار په صورت کې اولم يروا ایا ندی کتری دی اولم يتفکروا ایا دی سوچ نه کوي دی خبره تا ان خلقنا یقینا پیدا کړی لهم دی لرا مما دا وسنا عملت ایدینا خلقت ایدینا چې پیدا کړی دی قدرت زمونږه انعاما پیدا ساروی پیدا کړی دي فهم پس دی چې لها دی لرا مالکونا مالکان دي د نعمت نه ګوري چې دا نعمتونه می ور باندې کړی دی الله ويو بل نعمت ذکر کوي وذللناها تابع کړی مونږ دی لرا ها دا ساروی لهم دی لرا فمنها پس بازی د دینا د دې سارونه رکوبهم معنا سورلې د دي ما يركبون غچ دي سوري دي سورلې دي او خان شو وغيرها ومنها بعض الذين ياكلون خريدي حلالي او غوختي نخري ولهم دلنا فيها قد ينعم كسروا منافع نفع دي فائدې دي وړې شو وغيرها ومشارب ودسكلو سيزون دي پېښو افلا يشكرون ایا دی شکر نو باسي درب د نعمتونو بلکې شکر دی وباسي ګیله کوي سره د دې نعمتونو واتخذو دین ولي من دون الله بغیر د الله نه الهه خدایان بوتان نه ولي دي لعلهم خيغ دي لره ينصرون چې مدد وکړي په دې خیال باندې دین ولي چې موږ سره مدد وکړي من عذاب الله نا رب کریم فرمای لا يستطيعون طاقتنا لردابوتان نصرهم د امداد ددي وهم دا بوتان چې لهم دي کافرون لرا په جهنم کې جندن لخر به محضرون حاضر کړي شوی د لخر په شکل کې به ولاړ وي دي تا
دا په نورم خپکې چې دا وګوره تاسو دنیا کې د دې عبادت کولو دا ستاسو سره په جهنم کې ولاړ دي. فلا يحزنك پس خفدنه کی تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قولهم خبرې د دې دا چې تاسو کوم خبرې کوي چې شاعر درته وي مجنون درته وي او تکذیب ستا کې په دې باندې خبر خفنه شي ګوره. ان یقینا مونږ نعلم علم لرو ما پاغه سبانه یسرون چې پټی دي وما پاغه سيعلنون چې د ښکارا کوي. اولم ير الانسان ایا ندی کتلی دی انسان یا اولم يعلم علم نلري دا نازل دی په بار د ابي ابن خلف الجمحي دا سیادو کې راواغسته زره زره کړه هوا کې وشیندل دا به ژوند کېږي استهزاء ویله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته او ژوند کېږي به تبم ژوند کېږي او جهنم ته تزم. آیات نازل شو ولم ير الانسان و ندی کتلی انسان دی انسان یا ندی رسید علم دی ان یقینا من خلقناه پیدا کړی مونږ دی انسان لره من نطفه د نطفه بدبوینا دی ابي ابن خلف الجمحي ته ویا. ایا نګوري د خپل پیدایشت چې سنم پیدا کړی دی فاذا هو پسناسا په دې بیا خصيم جګړه مار دی مبين ښکارا پیدا د نطفه نه دی بیا جګړه کوي. هر انسان ته دا سبق دی د سشي نه پیدا او سمر غرور او تکبر کې. رب کریم فرمایي وضرب او تړي لنا مونږ لرا دغه انسان مثلا مثالنا ونسي او یاد وستره د خلقه پیدائش په ځان ته نګوري چې څنګه پیدا شوم او مونږ په مثالونه تړي او دا پلنده خوره به څنګه ژوند کې الله قال ويدا دغه کافر من يحيي العظام سوق دې چې ژوند کې العظام دیاډو کولرا وهي او حال داډو کې به رمیم من زیره زیره به پلنده خوره به استهزان به دا ویل دي. جواب قلت وتوای يحييها جندك الله تبارك وتعالى هادي اډو کولرا يحيي جندك هادي اډو کولرا الذي غزاتا انشاها خلقها چې پیدا کړي الله تبارك وتعالى دغه اول مره اول زلد نطفینا لکه څنګه چې اول د نطفینا پیدا کړي دغه رنګي دوباره هم جندك تاسو وهو د الله تبارک وتعالى بكل خلق پټول مخلوق باندې علیم پوی دی سچې پیدا کړی دی ټول باندې پوی دی د زړه پر راز باندې پوی دی. الذي د الله غزاد د جاله چې ګرځولې لكم تاسو لره من الشجر دونینا من الشجر الاخضر دونشنینا نارن اور یا ونه چشنوي چوچش نور بلوي تاسو یا بعضی وای چې دینه مراد دوونی دی مرخ او عفار خپلو کې چې پانی وجنګيږي نو دا اور تینوزي مراد تینا غونی دي. فاذا انتم پسنا سبای تاسو منه د دینه توقدونا بلوي ورونو لرام د دیونونا او ليس الذي يند غزات خلق السماوات چې پیدا کړی په اسمانونو لرا والارض ازمکو لرا بقادر قادرا على ان يخلق ذات په دې خبره باندې چې پیدا کړی مثلهم په مثل دې لکه څنګه چې پیدا کړی اسمانون لرا بلا بل هو قادر على ذلك بلکې قادر دې په دې باندې واپس جون دې کیا. وهو د الله تبارک وتعالى الخلاق لو خالق ذات دې لو پیدا کون کې ذات دې العلیم په دې. انما یقین خبر دا امره امر دا شان دا حکم دا الله تبارک وتعالى حکم اذا اراد کله چې اراده وکي شین یو شی لرا امر ددا ان یقول کله چې ویله دل کن شا فیکون من فهو یکون پسغه کیږي یعنی پیدا کیږي. فسبحان الذي پاکی دا غزات لرا بيده چې په قدرت دا کې ملکوت کل شی بادشاہی دار شی دا یا خزانه دار شی دی و الیه دی الله ته ترجعون واپس کوله بشی تاسو فیجازیکم پس بدلی بدل کی تاسو لرب اعمالکم دا عملون استاسو چا چې بد عملونه کړي بد بدله ورته ملاویږي جهنم چې خنیک اعمال کړي نو جنت ته.